أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفبعذابنا يستعجلون. سورة الشعراء 204 نمبر آیات 4 ذکر. په دې 4 نمبر آیات کې د کافرانو لپاره یو یره ذکر کیږي د عذابونو په اړه کې، او دویم زجر د رټلی چې دا خلک د خپل جرمونو سره سره د خپل د ځان د سمولو نه مخکې عذابونه غواړي، پر ځان لپاره عذابونو مطالبه هم کوي. دا مضمون سم مخکې هم تیر شوی دی، احادیث مبارکه کې هم شته دی چې کله مشرکانو سره د اسلام په مقابل کې هیڅ بانې پاتې نشوي، نو هغه ویل چې ګوره دغه اسلام کې حقیقي دین شي، نو موږ خو نه مونږ خو مخالف یو، نو دغه مخالفت په وجه چې کوم عذاب راځي په موږ دلانه غي په کار چې موږ انکار کړو د مخ سره عذاب وړي وي ختم کړی وي، او چې د عذاب په حال را نه غي نو د صفته مونږ ولګیدل چې د عذاب ناراضي، چې عذاب ناراضي نو قرآني بشرګویانې ویناګانی دی ول شکمنی معلومي شوی، نو دا خبره وای کوله چې موږ خپل عذاب په وری نازل کړ. کله به ول چې اسمان نه من ګټه را وره وکړه قرآن صحیح اسمان نه من ګټه را وره، کله به ول چې خپل ایسا عذاب را باندې په حال راوله د اسلام د مخالفت چې کوم سزا را موږ ته وسراګ. نو په دې آیات کې د هغه ذکر دی او د هغه تفصیلی جوابونه ذکر کیږي، د هغه تراز تفصیلی جوابونه دي. الله تعالی افبعذابنا یستعجلون، آیا د خلک زمون عذاب بجلتۍ سره غواړي؟ نو چې غواړي نو افرأیت ان متعناهم سنین، د تفصیلی جواب دی. افرأیت آیت خبر یې ردوینا ان متعناهم کمنګ ته فائدہ ورکو سنین ډیر کړونه خو ساتو ډیر فائدې ورته ورکو خوشاله وساتو، ثم جاءهم بیا ورته راشي ما حق عذابنا كانوا يوعدون چې دوی سره وعده شوی د کوپر په وجه کوم عذاب دی غذاب اخر شروع راشي، نو ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما اغنى حسب کار ناراضي عنهم د دوی لپاره عذاب په دبکولو کې ما كانوا يمتعون هغه سيزونه چې دوی ته پکې پیدا میلاو شوی ده، یعنی ډېر وسایل ډېر ژوند ډېر عمرونه ولا ورکو ډېر سہولیات ولا ورکو، بیا چې هغه زمانه پوره شي عذاب راشي نو دغه وسایل سہولیات اوږد ژوند د عذاب د پکولې نشي، عذاب به خامخا راځي، نو چې په هغه ټیم کې راځي وروسته په خپل ټیم باندې راځي د سہولیاتو حاصلولو نه بعد او پاتې کېږي، نو اوس پسې کې چې غواړي خاصې به مراشي. نو دا یو جواب شو چې عذاب په دې باندې سم روان دي د بچ کېدو نه دي. وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون، دا دویم جواب دی چې وما اهلكنا موږ نه دي هلاک کړي من قريه اس کلی والا اس کلی موږ نه دي هلاک کړي الا لها منذرون مگر هغه د فار ير ورکوونکو، مطلب دا د مخکې نه د آدم علی السلام نه راونیس څومره انقلابات چې راغلي دي څومره عذابونه چې راغلي دي په دغه ټولو عذابونو کې داسې نه و چې کړي چا مخالفت وکړو پوري به عذاب راغی د مخې سبې ختم کړو، داسې به نه وه، بلکې په دغه ټولو تاریخونو کې به یو منذر به راغی یره ورکوونکی به راغی پیغمبر به راغی، خلکو ته به یوازې نصیحت وکړو، د دین پوره وضاحت ترجماني به ورته وکړه، ټولو سوالاتو جوابونه به ورله حل کړل. د هغې نه بعد به ډېره زمانه د په منځ کې پاتې شو چې د خلک پیغمبر په خپلو سترګو ویني چې پیغمبر داسې دین داسې خلکو چې بیا هم تسلیم نه کړو بیا به مخالفت وکړو هېڅ بانه به پاتې نه وه، نو عذاب به شروع شو. څو پورې چې د خلکو عذر به موجود و هغه ټایم پورې په عذاب نه راته، نو مطلب یې دا شو چې مهلت ورکول له مخکې نه یو د الله تعالی یو نظام دی روان دی چې الله مهلت ورکوي، هغه مهلت کې پیغمبر راولېږي، هغه پیغمبر ښه پوره دعوت وچلوي، ښه نصیحت وکړي، ټول سوالونه شکایتونه ورله حل کړي چې هېڅ بانې پاتې نه شي، د هغې نه بعد عذاب راځي، د مخکې نه داسې را روانه ده. دا اول ځل نه ده چې تا ته ناشنا ښکاري ته شک یې چې قرآن به صحیح نه وي. الله تعالی وایي ذکر وما كنا ظالمین، دغه یراونکي به د نصیحت دپاره راتلل چې خلکو ته نصیحت وکړي، او موږ ظالمان نه یو چې د چا عذر او مجبوري موجود دي موږ یې هلاک کړو، داسې وایي نه ده چې عذر ورله ختم کړو د هغې نه بعد یې هلاکو عذاب پرې راولو. نو دا د هغه سوال جواب و چې فوري عذاب رانغی ولې رانغی هغې جواب ذکر شو، تفصیلي جوابونه دي. بل سوال به د نبی علیہ السلام په پیغمبرۍ باندې کاوه
او دوی به ویل چې نبی علیہ السلام پیغمبري مشکوکه به دی وجه باندې ده چې دا کوم څه چې بیانین دا د شیطانان خي. د نبی علیہ السلام په زمانہ کې یا وړاندې زمانہ کې په عربو کې کاهنان ډېر زیات موجود وو. کاهن هغه چاته ویل کېږي چې هغه د تیرو وختونو یا د روانو حالاتو باره کې څه معلومات لري. نو دغه شان کې بدی کې دنه داسې کاهنان موجود دي چې شیطانانو باغ ته پیغامونه راوړل، خبرونه به راوړل چې را پلانې واقعیا داسې شو معلومات به ورکړي. یا یو وخت یو پلانې وخت به داسې کېږي لکه ډېرو روایاتو کې داسې دي چې شیطانان بلان بان یو بل باندې سرونه باندې به اسمان ته ورسېدل، کم چې د فرشتو چې کوم میټینګ او مشورې هغې ته به پټ بار نه غوږ کېښودو، نو چې کومه خبره به یې واورېدله هغه به یې راوتښتوله. دا مضمون وروسته بل ځای کې تفصیل روان دی. نو هغه خبره به چې راوړه پاره که دوی به داسې اورېدلې وه چې یاره فرشتو مشوره به اورېدلې وه چې پلانکې ورځ باندې به پلانکې سړی مړ کېږي د هغې د معروف اخیستل غواړي، نو بیا به هغه شیطان به راوتښتېد، فرشتو به دا شغلې راویستې دا به یې زغلاوه. دغه شیطان به پیغام راوړ کاهن ته به یې وویل چې پلانې کس دا پلانکې ټیم باندې مري. هلته د فرشتو خبره به اورېدلې وه. د هغې نه بعد به یوه خبره رښتیا او باقیه به کې دروغ شاملې کړي، نور خو معلومات به ورته نه وو، خو یوه خبره به چې خلکو ته وړاندې کړه هغسې به وشوله، خلکو په یقین هغه چې ته خو معلومات هم شته دی تر روانو حالاتو، حالانکې ده به چېرته یوه خبره یې لا اورېدلې وه، نو بیا یوه رښتیا او 100-200 پکې دروغ به شاملې کړي چې دا هم کېږي دا هم کېږي داسې هم کېږي، دا به دروغ. داسې خلکو ته کاهنان ویلی کېږي. کهانت په هغه زمانه کې مشهور، نو خلکو به ویل چې ګوره شیطان خبر راوړي او دې کاهنانو ته وایي، نو کېدای شي نبي علیه السلام د شیطان نازي خبر ورته بیانوي، د شیطاني خبرونه وي. بخاري شریف کې دې وخت کې روایت هم شته چې نبي علیه السلام په زمانه کې چې کله یو وخت کې وحي بند شوه سیساره شو، دې ورځې وحي رانغله. نو دغلته کې یوه زنانه وه هغې داسې وویل کاهنه زنانه وه چې بس نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کوم شیطان به راتلو هغه نور نه راځي، پرېښودو. د هغې الفاظو نه پته لګي چې دوی د وحي او د شیطاني پیغاماتو منځ کې فرق نشه کولی. نو دې ځای کې د هغې تفصیلي جوابونه دي. الله تعالی وایي وما تنزلت به الشیاطین، او نه نازلوي دي قرآن لره شیطان یې نه راوړي. نو کوم شکایت چې وړاندې و چې دا به شیطاني خبرې نو دغه نه دي. ولې شیطان نه نازل کړی دی لره؟ ځکه چې وما ینبغي لهم وما یستطیعون، نه مناسب دي د شیطان د حال سره چې قرآن راوړي او نه یې وس لري. مناسب ورسره څنګه نه دي؟ شیطان ټول عمر له هغه خبرې تا ته وړاندې کوي چې ستا د هلاکت او تباهي خبرې، او هلاکت او تباهي په څه شي کې ده؟ په شرک کې ده، په کفر کې ده، شیطان په ګناهونو کې ده. او قرآن چې کوم دی نو دا خو توحید بیانوي، دا خو حق پرستي بیانوي، دا خو چې حقدار ته د حق میلاو شي، ظلم د مخه ونیولی شي، ګناهونو د مخه ونیولی شي. نو په قرآني مضامین او شیطاني مضامینو کې د اسمان او ځمکې فرق دی. کفریات د شیطاني خبرې او د الله تعالی وحدانیت او آسماني دین دا آسماني خبرې. نو اوس شیطان د حال څخه د قرآن د مضامین سره یو ته مناسب نه دي. شیطان ته دې ته مجبوره کوي چې د بت سجده وکړي، قبر ته سجده وکړي، د مخلوق نه خپل ضرورتونه وغواړي، او قرآن د دغې مخه نیسي چې داسې کارونه به نه کوي، یوازې د الله نه به غواړي. نو د قرآني مضامینو شیطاني وسوسو شیطاني انقلاباتو کې ښکاره تضاد دی. نو شیطان څنګه ولی شي چې هغه مضمون راوړي خلکو ته بیان کړي چې کوم د اهدافو د مقاصدو خلاف دی؟ دا خو سره به مناسب نه، دا خو عقل سره به رالي نه. دویم وما یستطیعون، او دا وس هم نه لري، مناسب وسره هم نه دي، خو وس هم نه لري، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کېدو نه بعد اسمان ته شیطان لارې بندې شوي دي. شیطان بره خطې نشي، د فرشتو خبرې نشي اورېدلی، نو وحي هم نشي اورېدلی، د وحي پیغام هم نشي اورېدلی. او دغه مضمون په سورة جن کې به تفصیل راشي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پیغمبري میلاو کړله، نو هغې نه بعد اسمان په ټولو دروازو کې پیهرې ودرېدلې او د شیطانانو لارې بندې شوې. همدغه وجه نه شیطان پیریان بیا په ځمکه کې ګرځېدل چې څه چل شوی دی. دا پیرې د څه وجه نه ولاړې دي؟ نو په وادي جن کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو، او نور بحث به هلته کې راشي، سورة جن کې به راشي. د دغې نه پته لګي چې شیطان د هېچا خبرې اورېدی اوس نشي په اسمان کې، او د دې خبرونه لرې شوی دی. انهم عن السمع لمعزولون، یقینا دوی د اورېدلو نه شړلی شوي دي. اوس هلته کې د فرشتو پیرې دي. نو چې کله دا مضمون شیطانی نشو، نو آسمانی مضمون شو، الهی کلام شو. چې کله الهی کلام د شیطانی نه دی،
نو نتیجه دار وتل چې فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. تبا نه رابرې د الله تعالی سره بل خو دی ګنې بیا به شي د عذاب ورکړی شو نه تا ته به هم عذاب میلاو شي. مخاطب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، لیکن تعلیم د امت چې الله تعالی یو لوی پیغمبر چې د هغه نه شرک سره به ممکن نه دی، بیا هم که داسې ومشي نو عذاب به ته میلاویږي. چې عام سره شرک عذاب به ته څنګه نه میلاویږي، خامخا به ورته میلاویږي، په طریقه اولاد سره به ته میلاویږي. نو فلا تدع مع الله اله آخر دا د دې خبرې وضاحت چې قرآن آسماني کتاب دی، نو په دې آسماني کتاب کې اهم مضمون دا دی چې د شرک نه په کې ځان ساتي. او دویم د الهي کلام او د شیطانی کلام منځ کې فرق بیانول دي چې شیطان ته په دې مجبوره کوي دا وسوسه راځي چې مخلوق نه غواړي، د بتانو نه غواړي، د قبرونو نه غواړي، بل چا نه غواړي، انسانانو نه غواړي، د الله نه تومک او اسباب اعتماد لره. او الهي مضمون دا دی چې تاسو صرف د الله تعالی نه غواړئ، د بل چا نه مغواړئ، د بل چا نه که وغوښتئ مشرک کېږئ به جهنم ته به رسېږي. نو د الهي کلام او د شیطاني کلام په مضمون کې دغه ښکاره تضاد او فرق. وانذر عشیرتک الاقربین او ته ویره خپل خپلوان چې کم نږدې. د دې ځای کې نواخله د 20 نمبر آیته پورې د 220 نمبره پورې په دې کې د داعی دعوت کوونکي دپاره آداب او اصول ذکر کېږي چې کوم سړی د الله تعالی دین مخکې خورایي او دین خلکو ته رسول غواړي نو د دې آداب او شرایطو به اول خیال ساتي. په هغې کې اولنۍ خبردار چې وانذر عشیرتک الاقربین، ته ویله خپل خپلوان چې کم نږدې. عاشر خاندان ته ویل کېږي، خپلو خلکو ته ویل کېږي. اقربین چې کم ډېر نږدې، نو اول له ټولو نه نږدې خلک ویروه، د الله د عذابونو نه ویروه چې دا کم جرایم او ګناهونه چې کېږي د شریعت د مخالفت د وجې نه، هغه ګناهونو کې د الله د عذابونو نه ویروه چې دا ګناهونه مه کوئ. نو هغې به صبر الدین او د شریعت کې ملګري شي. مخکې په انقلاب کې به تا سره بیا لاس شروع کړي، نو د خلکو خولې به باندې اعتراضونه به نه کوي چې خپلو ته نه وایي مونږ ته وایي، دی ګنې څه چل جوړ کړی دی، دا اعتراضونه به ختم شي. دویم خاندان ته تا ستا دینداري معلومه ده، ستا اصولو ته معلوم دي، نو هغه به تا باندې اعتماد کوي، نو تا سره په اسانه باندې ودرېږي. او دریم چې به هر کله ته دعوت چلی نو تا سره به یوه لویه ډله ولاړئ، نو ته به یو اثر لري، یو روب به لري، نو په تا باندې به بیا د اسلام دشمن خلک لاس پورته کولی نه شي. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين او ښکته که وزرې خپلې د هغه چا دپاره چې تابعداري کړله ستا د مؤمنانو نه. دا دویم قانون دی د داعي دپاره، د مسلمانانو د رهبرۍ دپاره. واخفض ښکته کول ته ویل کېږي، جناح وزر ته وایي، وزرې ښکته کول دا کنایت د عاجزي کولو نه. مرغان چې کله په هوا کې الوځي نو چې کله پورته ځي نو وزرې جګې نیولي، او چې کله ښکته راکوزېږي نو وزرې ښکته کړي بیا ځمکې ته راشي. او دغه وزرې ښکته کول دا کنایه د عاجزۍ کولو نه چې دغه عاجزي کوه، ځان غټ مه شمېره، پورته د اسمان سره خبرې مه کوه، ځان ښکته ګڼه، کمزوری ګڼه، عاجز یې ګڼه. نو دا اصول دی چې مؤمن او د مسلمانانو رهبر دا به د خپلو مسلمانانو نه ځان اوچت او غټ نه شمېري، ځان له به امتیازي حیثیت نه ورکوي چې یاره دا امتیازي د مشر دی، دا یو امتیازي مقام لري، دا به وی آی پي ګاډو کې به ګرځي، وی آی پي خوراکونه به یې ځان له استعمال لوښي به یي، او ځان له شخصي ناشنا بل انداز باندې به کور جوړوي، په جدا لاره باندې به ځي، په هغه لاره به خلک نه ځي، په هغه ځایونو کې به څوک ګرځي را ګرځي نه. نو دغه امتیازات په اسلام کې منع دي. څوک چې د مسلمانانو مشر د خپلو کشرانو سره د عاجزۍ ژوند تېروي، د خاکسارۍ ژوند مه تېروي، او ځان ته امتیازي شان ورکول او ځان داسې غټ ثابتول در اسلامي تعلیماتو نه چې کوم خلک غافل دي، د اسلامي اصول او آدابو نه ناخبره دي، دا د هغه خلکو کار دی. په دې وجه باندې د شریعت اصول دام نو چې کوم وخت اسلامي نظام قایم و اسلامي خلافت، په الحال افغانستان کې د اصول وسم دي چې د بادشاه او د مسلمانانو د خلیفه روزانه چې کومه تنخواهي یا د میاشتې په کم حسابي نو هغه پر دیاړي مار حساب باندې بل کېدله چې د دیاړي مار به څومره دیاړي وه، یومیه به څومره وه، دیاړي به څومره وه، هغه حساب به د امیرالمؤمنین او د خلیفة المسلمین تنخواه هم وه. فرض کړه د ماهانه دیاړي به د خلکو 100 روپۍ وه، عام دیاړي مار به 100 روپۍ دیاړي مقرر وه، نو بیا به دغه حساب باندې به د امیرالمؤمنین تنخواه 3000 روپۍ به د دیاړي مار په حساب باندې به لګېدله. او چې کله به د امیرالمؤمنین به دغه تنخواه باندې کار نه کېدو، سیوا کول به پکارو، نو هلته کې د دیاړي مار تنخواه به سیوا کړه، دیاړي مار دیاړي به سیوا کړه، نو په هغه حساب باندې به د امیرالمؤمنین تنخواه سیوا شوه.
دا اسلامي اصول دي چې د مسلمانانو رهبر بزان د مسلمانانو نه اوچت نشمېري دا کار به نه کوي. افغانستان کې اوس هم دغه نظام قایم دی، په الحال قایم دی. اگر صحابه کرامو د اسلام نمونه په الحال الته کې موجوده ده، ذکر دنیا قایم ولدي د خاطر نه الته کې هم د مسلمانانو دغه تنخواګانو حساب دی چې هغوی سنج د امیر المؤمنین تنخواه هغه د ډېړي مار په حساب باندې چې کله هغه سیوا کول غواړي د ډېړي مار تنخواه سره اوچته کړي هغه حساب باندې. همدغه وجه چې ټولو بایکاټونو باوجود د څلوېښت کالو جنګونو باوجود انتهایی په ترقۍ باندې روان دي، خلک ډېر زیات خوشحاله دي، پر امن دي او ډېر د خوند ژوند تېروي. او چې کوم ځای کې د وي آی پي او د امتیازي قیسو هغه رواج روان دی، هغه ملتونه او وطنونه او خلک ډېر سخت تباهۍ سره مخامخ دي. دا دویم قانون دی د اسلام لپاره چې مسلمانانو رهبر او مشر به د خپلو کشرانو سره وزر ښکته ساتي.